دا ټول مصیبت دی راوستی عزیزانو دا مصیبت تا باندې د خپل کردار د وجې راغلی دی دا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما ته الله ووی چې دې خلکو ته ووایي چې لا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیهم واشغلوا انفسکم بالتضرع الی کې اکفیکم ملوککم په دې ملک د چا حکومت تیر شه د جرنیلانو صحیح په دې ملک د چا حکومت تیر شه د ښځو په دې ملک د چا حکومت تیر شه د سړو تاسو خیر پیدا کړه پکې لږ زور سره وایي نو خو چې رقم یو حکومت راځي موږ وایي دعا وکړه ډېر ظالمان دي خدای دې تباه کړي نو صحیح نو چې هغه مخکینی راشي نو بیا موږ راوالي نو الله تعالی وایي ځکه چې ستا چینل غلط دی ستا لاین غلط دی دې ته به دعا مه کوه د نه بعد به تا باندې بدتر راځي خو ما ته لاین برابر که ما سره کنیکشن ټیک کا کې اکفیکم ملوککم چې د دې مصیبتونو نه خلاص کړم نو موږ امریکا کې موږ یو جمله وایو بیک ټو د بیسکس بیک منیرا بیک ټو د بیسکس چې واپس بیسکس ته لاړ شه واپس بنیاد ته او روټ ته او جڑ ته لاړ شه اوس جڑ سره الله سره تعلق وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر علامہ د حضور د صحابه دا د حضور اسلام صحابه حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه فرمایل مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه درس کې وې ما چې بر صحابه د احادیثو کې او آثارو کې ذکر کته نو کله مې ذهن کې خدشه پیدا شو ما به وی چې دا کار خو عام انسانان نشي کولای چې دوی د سټیل جوړو که د فولادو جوړو که د اوسپنې جوړو دا دومره مضبوط خلک دا د سټیل جوړو که د فولادو جوړو که د اوسپنې جوړو وی چې کله خپل شیخ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدني وکته وی هغه چې کوم جدوجہد کو څومره سخت سړی و وی ما وی دا خو 1400 کاله تېر شوي دي او شیخ په خپله ځان ته وایي چې زه صحابه و خاکې پایم د خپو خاورې وی ما یې که دې دا کولی شي صحابه به دې نه هم زیات کړي خو مونږ ته کتابونو کې رارسېدلي اوس دغه صحابه علامه تعریف کوي نو تعریف نه بعد یې ووی چې د دوی تعریف ختمي غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشی کیا دے زه تا ته څه ووایم چې د هغه صحرا سپینې شګې دي تاسو حج عمرې نه ختلي دي تللي به څوک خو به تللي یې هلته هم سپینې شګې ختلي دي سپینې شګې دي نو هغه وایي چې غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشی کیا دے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارا هغه وایي چې صحابه اصل اوسپنې جوړ خلک نو جهان بین وو د هغوی دورس نظر و هغوی به د خیر په نظر باندې کتل زمونږ لکه د منګه خونه جوړه چې سړي د په خپه سړ باندې څنګه خپه کېدم چې دا پیسې زما شي او د دې محروم شي غرض میں کیا بتاؤں تم کو وہ صحرا نشی کیا تھے جہاں بینو جہاں بانو جہاں گیرو جہاں نارا دا هغه خلکو چې د دوی نظر دور رسو بلکې زه کله کله وایم صحابه 1,40,000 کم و بیش دا مسلمانانو د محمد رسول الله د وجه صلی الله علیه وسلم خدا ما او تا چې نن خدای پیغمبر پیژنو دا د صحابو د وجه پیژنو موږ د هغوی احسان دی کله تاسو ګورئ موجوده دور کې امریکا هم د چین د قرضې لاندې ده په کربونو روپۍ 37 کرب قرضه ده په امریکا باندې معاشي قوت دی یعنې هغوی ورته اکنامیکل لاین وایي صحیح چې دا معاشي شعر دی په ټوله دنیا یې خپله پنجه اچولې ده دنیا کې چې کوم ځای یورپ کې که امریکا کې کوم ځای چې کوم بازار ته چې بازار په څه ډک دی میډ ان چاینا نو معیشت باندې او نن خو دنیا ټوله په معیشت باندې روانه ده عزیزانو اوس ذهن خو دومره تیز دی چې معاشي طور هغوی دنیا کنټرول کړې ده لکه د زمري پې پنجه ایښې ده خو چې الهامي دین ورسره نشته د الله تعلیم ورسره نشته سپي هغوی خوري بندران هغوی خوري ماران هغوی خوري چندقان هغوی خوري او ریتی یې هم نه چندق چې ورته میلاو شي غټ هغه زیړ په شکال کې چې لانګ جمپ وایي نو بس دغسې راوالي لږ په پتلون باندې کار کوي نو په پتلون یې داسې ووایي دغسې خدای ته ورواچوي سره د کولمو یې خوري وجه ځکه چې الهامي دین ورسره نشته الحمدلله وایه چې محمد رسول الله سره لګېدلي یې نو تاسو هم سپي پیشوګان خوړل تاسو هم چندقان او چینجي خوړل هلته چې په شکال کې باران ماران شي دا چینجي راوځي بس دغسې غونډۍ داسې په رکې به یې کېچې دغسې کچه کچه خوري عزیزانو دې بندر له دا سر وایي په سټک باندې نو ولټې ژرنده کي نو لاندې ورته یو خانه کې ښایي نو هغې کې هغه مازغه او وینه او هر څه چې وینه هغه کې ټک 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 نو بیا هم په هغه لوښي کې ایښي 3 ورځې نه کې چینجي وشي نو چې هغه چینجي وشي بس نو غوندې تړکه ورته ولګوي لږه اوږه ورته ورواچوي هغه پکې ورواچوي بیا یې خوري او هغې دپاره بیا دعوت ورکوي وایي نو سپیشل ډش دی زه هم غواړم چې تاسو له مې یو ځل دا سپیشل خو الحمدلله وایي چې د محمد رسول الله امتیان صلی الله علیه وسلم دا سړی و دې سړي دنیا ته سړیتوب وکړو دې انسان دنیا ته انسانیت وکړو دې سړي انسانان د خرطوب نه او زناورتوب نه خلاص کړل نو عزیزانو اوس ده سره ربط پیدا کول
دا انسانیت خپلول دي، ځان انسان جوړول دي. آدمیت کا غرض، یو ہندو شاعر ہوئی کہ آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. پنڈت ہری چند اختر ہندو دے، دیندوان مولا دے. صحیح. کو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یعنی دا محمد مقام دا سے صلی اللہ علیہ وسلم صرف زاوتا ہے نہ منو ټول دنیا ہے منی. دا سوچ ور پسې لګیا شي دې منی دل زور ور کوي، خو دشمنی دا ور سره نور څه مسله نشته. کوم ځای چې خوږیږي هغه دا بیا سره زور ور کوي کنه ور کوي. صحیح. نو دوی له زور ور کوي دا شخصیت، نو دوی بیا رضا کارو کا رضا کا. او ما موږ مسلمانان که ډیر بے غیرت شو، که څو خدای ته کنځلو کینو موږ ډور نه پې غوسه کیږو. او محمد رسول الله ته ورسره په کوږ نظر وګورو موږ چې اوس مخاطي کړی. او وجه دا ده چې دا زمونږ مرکز دی. ما خو تاسو ته ارټ مثال درکړم، میاس کې لرګی چې ولاړ ته څه وایي، اوس نومونه موږ نه هېر شو، بلکې زه زامنو ته کله کله د هغې نقشې جوړوم، وایم چې دی خپل ټول کلچر نه د اسلافو واقف وي، نو ورته هم دې ته کنجن وایي، او دې ته جلن وایي، او دې ته دا وایي، او دې ته دا وایي، دې ته زما یو زوی د هغه دا شوق دی چې راشي دلته چېرته شاکره زړې کټوای مټوای ګوري. نو زړې کټوای او زاړه رمبي او زړې سنګای هغه زموږ یو کمره ده هغه ډک کړی ټوله چې چېرته زمونږ هغې هلته ډک کړي. نو هغه بیا ما نه تپوس کوي دې ته څه وایي، نو زه ورته هم دې ته سپرخۍ وایي، وایي دې ته څه وایي، نو زه ورته هم دې ته پیوند وایي، هغه وایي دې ته څه وایم، دې ته تیر وایي، وایي دې ته څه وایم، دې ته کونده وایي. صحیح. تاسو هم دا نمونه درځي. زما پلار ډوډۍ وړه بخره به سورم چې کې مېرې هم ورپسې ډوډۍ وړه، دا ټول څیزونه مې پېژندل. نو عزیزانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس مونږ یو د الله تعالی ایجنټان، د خدای دا دنیا مونږ ځان له استعمالو که نه د زور سره، نو دا سره ماما کور خو نه چې دغسې مفت به خورې بل بدل پسې نه راځي. صحیح. الله تعالی فرمایي چې قل هي للذین آمنوا، قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة لهم یوم القیامه. الله تعالی وایي دې دنیا کې دا هر څه چې مې پیدا کړي دي، نو دا مې پیدا کړي دي اهل ایمان دپاره. چا دپاره؟ د اهل ایمان. لکه تاسو دوستانو له دعوت ورکوي، چرګان ورته روز را روز کوي، خو خادمان خو نه چې پکې مفت کې خوراک صحیح چې اوبه ګرځوي، نه هغوی بیا وخوري که ونه خوري. نو الله تعالی وایي چې دا ایمان والا دا زما مېلمانو دي، دا هر څه ما دی له تیار کړي دي. دا کافران خو خادمان خو نه دي، د دی د وجې خوراک کوي، مونږ نه پې قبضه وکړه. او د هغې وجه دا ده چې مونږ خپل ځان ونه پېژنده، مونږ خپل ځان په عزتونو ساته. اوس ما سره څه علما ناست وو، ما هغوی ته وایم څو پورې چې ملا د خپل علم په خپله قدر نه دی کړی، تر هغې پورې عوام بالکل قدر نه کوي. نو ملا ځان بې عزته کړه، ملا دغه دین بې عزته کړه، ملا دغه علم بې عزته کړه، خلک یې ولې قدر و منزلت وکړي. ته هغه د اسلافو د خپلو مشرانو کردار واپس واخله چې دا خلک بیا ستا لاس کولی. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې ایجنټ او نایب او نماینده د هغه کار څه دی؟ د مالک اشارو ته کتل، د مالک سترګو ته کتل، د هغه حکم ته کتل، د هغه ډایرکشن ته کتل، د هغه هدایاتو ته کتل چې دی په څه خوشحالېږي. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغوی به د نبي علیه الصلاة والسلام سترګو ته کتل. د حضور علیه الصلاة والسلام حضرت ابن مسعود صاحب وایي رضی الله تعالی عنه چې مونږ داسې په لاره تلو یو باغ کې کېناستو، او اتفاقا د باغ مالک هم مونږ سره اوس صحابه حضور علیه الصلاة والسلام سره هسې وې د آرام دپاره د کجورو باغ کېناستو مدینه منوره کې. نبي علیه الصلاة والسلام داسې هغه ونې ته وکتل، نو هغې کې ګوچه ځوړنده وه، د کجورو ګوچه ځوړنده وه. نبي علیه الصلاة والسلام صرف دا ووایي دا خو زیړې شوي، دا خو زیړې شوي دي. بس وایي ما ذهن کې راغله چې دا نبي علیه الصلاة والسلام خواهش ته چېره کجوره وکړو. نو بس ما لنګ داسې راکړل، بسم الله الرحمن الرحیم، نرې نروشکې بدن یو صحیح. نو بس په منډه وروختم حضور علیه الصلاة والسلام ته، هغه کجورې مې راوشو په مخ ته مې کېښودې. ویې ما ته ویې ابن مسعود بارک الله فیک و فی علمک، خدای دې ستا په علمو کې خیر و برکت واچوي. نو اوس هم چې مونږ د فقهي مسلې فیصله کوو، نو مونږ ابن مسعود نه تپوس کوي چې هغه څه وایي، ځکه حضور علیه السلام دا یو ډېر غریب سړی و، د بدن نه داسې نحیف و نظار، بلکې داسې ووایي دا هډوکې یو ډانچه وه، دا هډوکې یو ډانچه وه چې دا کجورې ته خته، نو دا لنګې لږ اوچت شو، دا پنډی ښکاره شو، نو غوښه مخه هېڅ نه وه ورسره. نو یو صحابي وویل والله انه لضعیف، قسم دی خو ډېر کمزوری را پرېنوځي، کنې دا هډوکي به یې ټول مات شي. وی قسم دی خو ډېر کمزوری. نبي علیه الصلاة والسلام ورته داسې وکتل، وی والله انه لقوي عند الله، د ده ایمان چې څومره مضبوط دی، د چا ایمان دومره مضبوط نه لکه د ابن مسعود ایمان چې مضبوط دی. الله دې زمونږ ایمان مضبوط کړي. نو ما عرض کړو چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه د حضور علیه السلام دومره متبع و چې په هغه ځای کې که واورې هم ورېدې سخت یخني به وه، هغه به بیا حضرت نافع وایي زه ورسره ما شیخ
استاد وایي ما شیخ تاسو په دې یخ موسم کې تږي شوئ وایي ما ته نافع تږی نه یم نبي علیه السلام سره په دې لار ته مغل دغه شان اوبس کړی وي څو پورې چې د اتباع دا انداز نه خپل کړی تر هغې پورې کامیابي نشته صحیح اوس تاسو به یې خپل کوئ ستاسو مولیان پټکي وایي باید مولوي صاحب مولیان پټکي نه وایي دی نو ما ته بله یو مولوي صاحب وایي تاسو پټکي باندې ډېر زور ورکوئ دا پټکۍ وې څه لازمه یې سره نو ما ورته پرتوک خو هم لازمه یې نه ده شرعا خو که ته جنګې واچې چې کوپۍ دې پکې پکې لکه تاسو تت یو پکې کوله نو هغه ما ته سبا واچو که نور ځان بربنډ کړه بیا په دې بازار یو شکر ولګوه خلک وایي چې مولوي صاحب وتړئ یا سینټوریم ته بوځئ دا لیونی شوی دی نو محترم وروڼو همیشه ځان معزز ساتئ د پیغمبر طریقو باندې صلی الله علیه وسلم عزت دغې کې دی اوس بنیادي خبره دا ده چې موږ د دین په هغه اصل حکمت باندې ځان نه پوهیو په خبره ځان نه پوهیو پرون دغه ملک کاکا هلته اجتماع کې ناست و دا کمدار کاکا دا هلته اجتماع کې ناست نو ما په بیان کې داسې ووایي ما دې ملک کاکا به هم ټول عمر کافرانه فلسفې کتې ما ورته په شریکه کتې ما هم کتې ده هم کتې چې کارل مارکس څه وایي او لینن څه وایي او ستالن څه ویلي او دې ټولو کافرانو څه ویلي صحیح نو کافرانو فلسفې ځکه علم خو کافرانو کتابونو کې هم ډېر دي موږ خو المعجم المفهرس المعجم المفهرس د ډاکټر سپرنګر کتاب دی او دومره بهترین کتاب په علم حدیث کې یو مسلمان عالم دی لیکلی کله عیسائی چې لیکلی دی زموږ په مدرسو کې پروتي ریفرنس ته پارې راخلو چې ته وګوره ډاکټر سپرنګر څه وایي چې دا حدیث چا نقل کړی دی نو عیسائی دی خو علم خو هغه نه حاصله و چې هغه دې باندې تحقیق کړی دی خو بهر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې نو ما وایي ما د کافرانه فلسفې کتې نه د خپل ملګري چې ये देखा जो तीर का के कमीनगाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई क्योंकि वर सर मंडे तड़े वाले और बमुना मुन खलास होला जमाने तो बार तो अगर तो बमुनु मर गई अगर वर्षे तो काजी से नन काफिर करे तो वर्ते वर जनावर जामुनु को खबर जान को यो इसे नेम काफिर करे वे आगे वे कि मा उदब काफिराना फलसफे कते नाजीजानो हर तो मैं आगे वखम मैं तलक मा सर राजा چې د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون د هغې نه بعد کارل مارکس والا فلسفه ګوره چې د محمد رسول الله فلسفه باندې پویون د هغې نه بعد ګوره چې د فلاني فلسفي څه ویلي دي اینجل څه ویلي دي د فلاني فلسفي څه ویلي دي فلاني څه ویلي دي موزیتن په دې کې څه چینجز راوستل عزیزانو نو عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه تلاوت کوي خو په ولاړې کوي نو وی چې ویلو للمطففین الذین هم الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الله تعالی فرمای بیخ دیوزی د هغه چا چې هغه متفف دی صحیح دا ساده ترجمه یاد کړئ موږ ته بشا منصور شیخ صاحب ساده پښتو کې ترجمه کولې نو موږ مولیانو دا ترجمه کو چې د خلکو په سر خلاص دي څه وایي صحیح نو افسوس ته متففین ده نو خلک ټول یو بل ته ګوري څه مقصد صحیح الکه ویل هلاک ته وایي الله تعالی وایي بیخ دیوزی د متففینو نو چې خدای وایي بیخ دیوزی د متففینو صحیح هغه د کائناتو خالق دی هغه ته سره لوی پلانینګ ضرورت شته چې تابع خو واسي هغه یو کونه وایي ټول دنیا تباہ او برباد نو هغه وایي بیخ دیوزی د متففینو د خپل غصې اظهار کوي اوس متفف څوک دی نو الله په خپل ذکر کوي الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون چې کله ځان له تلی نو پوره تلی واذا قالوهم او وزنوهم يخسرون او چې کله بل تلی بیا ډنډای وایي صحیح نو خدای وایي د دې بیخوزي نو اوس هغه وخت چونکې اقتصادیات کې صرف دغه عملیات اوس خو اقتصادیات دومره ډېر موږ مایکرو اکنامکس ته ورسېدو دلته استاد محمد امین بشیر کتاب لیکلی دی نو هغه یې ما راړه تقریض ده نو ما لږ وکتل نو هغه کلمات خو مې پرې ولیکل هغې کې لیکلي دي چې غربت کا علاج صحیح نو ما ورته محمد امین استاد دا خو د 500 کالو زړې د اخبارو تراشې دې را جمع کړي دي باید دنیا دومره وړاندې تللی چې تل اصل کار وروسته ورپسې را روانې غربت او ما خلک د اصلاله کتاب واخلي ما هغه وایي چې څه وظیفې پکې خولې ده چې دا دې ووایي د شپې نه د سرو باران درکره وشي صحیح عزیزانو عرض مې کو دا که موږ هم پیسو پسې لیونې شوي یو نو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې الله فرمایي چې ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون دا د مایکرو اکنامکس دور دی دلته په کمپیوټر باندې تا چیټ کوي که نه چیټ کوي صحیح مختلفې طریقې دي تاسو مضاربت پیژنده زور سره وایي نه هغه مفتیانو او تبلیغیان هغوی په دې مضاربت کې تېره کړی تبلیغ یې بدنام کړ مولاتوب یې بدنام کړ جسټس دوست محمد په خپل ریمارکس کې وویل او په خپل کامنټس کې وویل چیف جسټس چې ما له شرم راځي زه خو دومره مذهبي سړی نه یم خو دغه ملا چې خلک ورته مفتي صاحب او مولوي صاحب وایي او دغه تبلیغي چې خلک ورته امیر صاحب وایي چې دی خلکو سره دومره لویه دوکه وکړی مونږ چېرته لاړ شو چا باندې اعتماد وکړو
نو زه دې ملایانو صاحبانو ته وایم دا ښه خلک دی خو انسانان خو دې معاشره کې اوسېږي دې وجې کله کله زه په خپل بیان کې ووایم طالبان زما ټول خوښ دي او د هغې وجه دا ده چې د هغې خواهشات نشته بس یو غریبانان دغسې د جوماتونو کې دیره دي او څوک حفظ کوي او څوک نحوه میر وایي څوک صرف میر وایي صحیح او په وچه ډوډۍ ګزاره وکړي زمونږ کلي خلک خو ډېر مشهور دي بېنظیر صاحب باندې خدای وبخښي نو ماته یو ځل د 5 لکو روپو چیک راوړېږه بیا دویم ځل بیا راوړېږه ما دواړه واپس کړ نو ماته وی قاضی صاحب آپ کے مدرسے کے لیے مزید کا بھی انتظام میں محترمہ میرا مدرسہ ہے نہیں میرا مدرسہ ہے نہیں آپ تو یہ دونوں چیک آپ کیش کر دیں تو نیکسٹ ایئر جو پیسے آئیں گے تو اس میں مزید کریں گے میں محترمہ میرا مدرسہ وہ مولانا نے مجھے جھوٹ بولا میں مولانا نے کیا بولا وہ آپ میٹنگ میں نہیں آئے تھے رمضان کا مہینہ تھا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ مصروف رہتے ہیں رمضان میں وہ درس میں مصروف رہتے ہیں سینکڑوں طلباء ہوتے ہیں وہاں وہ تو میں سمجھی کہ آپ کا مدرسہ میں زما مدرسہ نشته نو هغې په ذهن کې دا نه راتل مدرسه نشته په سلګونو طالبان دي څه مقصد نو ما ورته زما مدرسه نشته زه ورته خدای دپاره سبق وایم او زما کلیوال ولا خدای دپاره ډوډۍ ورکوي یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے تو کتنے ہوتے ہیں میں نے کہا سینکڑوں ہوتے ہیں تو آپ کے گاؤں والے ان کو کھلاتے پلاتے زما ورته زما کلیوال ډېر ښه خلک دی هغه میدا ځان دپاره سعادت ګڼي بچای احسان نه هغه چې طالب له ډوډۍ ورکړي نو خوشحاله شي چې خوشه شسې زما د کوره د الله په نوم باندې یو دیندار ته ووته نو د طالبانو خواهشات دي صحیح اما مولیان مې څه خوښي او څه مې نه خوښ بسم الله الرحمن الرحیم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم مسلمانان ورونو د ټولو اول موږ ټول د الله نه به تورې جرګه دا غواړو چې او الله کومه خور وفات دا د دې لغزشونه معاف کړي او الله تعالی ته ورته مغفرت او بخښنه وکړي الله دې ته درجات عالیه نصیب کړي خدای د دې د صالحو اعمالو برکات د دې په اولادونو باندې نازل فرمایي محترم ورونو مرګ یو حتمی حقیقت دی د دین نه مسلمان انکار کوي او نه غیر مسلم انکار کوي ایون ملحد او زندیق چې خدای نه مني هغه هم د دې حقیقت نه انکار نشي کولی الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل ناس داخلوها د عربي او شاعر وایي چې دا مرګ یو داسې پیاله یا یو داسې ګیلاس دی چې هر یو سړی به څکي او دا قبر یو داسې دروازه ده چې هر یو سړی به پې وردننه کېږي کل من علیها فان څومره مخلوق چې الله تعالی پیدا کړی دی باندې به فنا خامخا راځي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی کله حضرت آدم او حضرت حوا د جنت نه یعنی د باغ نه د ځمکې ته راکوز کړل نو فرشتو عرض وکړ اذن ما یتعاملان اوس به د دوی دواړو معامله سي الله فرمایل یتوالدان و یتناسلان د دوی به بچي پیدا کیږي د بچو به بچي پیدا کیږي د هغوی به بچي پیدا کیږي نو فرشتو عرض وکړو فیضن لا تسعهم الارض دا ستا ځمکه خو محدوده ده دا ځمکه به بیا ځای نه کړی شي نو الله تعالی فرمایل انی اجعل لهم اجلا زه د هر یو زنده سر دپاره یو وخت او نیټه مقرروم چې په مقرره وخت باندې به دې ځای خالی کوي نور خلک به راځي نو فرشتو عرض وکړو فیضن لا تسعو بهم العیش بیا خو بری دی ژوند ډېر تریخ وي نو الله تعالی فرمایل انی اجعل لهم عملا زه دی له د امیدونو یو داسې دنیا برابروم چې مرګ باډو د چا خواب و خیال کې نه راځي اسې په ایمان ووایئ چې موږ څو پورې مقبرې ته نه یو راغلي موږ کله د مرګ سوچ کوو بلکل یې نه کوو حالانکې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې اذکر هادم اللذات الموت وخت په وخت او ساعت په ساعت باندې دا د خوندونو نړونکې یعنی ستا ښځه ده ستا بچي دي ستا اهل و عیال دی ستا مال بساط دی ستا بادشاهي ده ستا حکمراني ده اوس دا ټول لذتونه دي
حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ټول لذتونه بس په یو لحظه کې ړنګ شي او روانې کي دا د مرګ دا بم. نو حضور پاک فرمایل چې دغه بم یاد ساته چې دا ټول خوندونه نړول دته هیڅ کار نه ښکاري لکه د یو پولی پړک پې په مخه باندې تېر شي. نو محترم ورونو اوس که کوم یو بنده ته دغه مرګ یاد وي نو بیا دا سړی د خدای پولي هم نه وایي او د مخلوق حقونه هم نه لاندې کوي. مونږ دا د خدای پولي چې وو ځکه چې مرګ مو یاد نه دی، مونږ دا د مخلوق حقونه چې لاندې کوو ځکه چې مرګ مو یاد نه دی. او دا څومره حماقت او بېوقوفي ده چې هر یو سړی لګیا دی په دې کې وایي د اولاد مستقبل جوړوم. نو ته خدای نه واله چې خپل مستقبل روانې او د اولاد مستقبل جوړې. دغه اولاد خو نه ستا قبر ته راځي نه په آخرت کې تاله سپورټ درکوي. یو حدیث کې راځي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کله یو بنده مړېږي نو د درې دوستان وي، یو د ده مال وي، دویم د ده اهل و عیال وي او دریم د ده اعمال وي. نبی علیه السلام فرمایي اگر چې هر بنده کم و بیش 99% دی ځان وقف کړی مال ګټلو ته، مال دپاره کله سړی اولاد هم د کور وباسي، دا مال دومره محبوب شی دی، نو دی ځان وقف کړی مال ګټلو ته، دویمه مرتبه پکې د اولاد ده او دریم عمل دی، عمل کیږي که ښه نی نو بد به کیږي خو چې ژوندی نو څه خو به کې نو. مفتي محمود صاحب د الله وبخي د هغې یو رشته دارو نو مفتي صاحب چې به کله د قاسم علوم د راغی کلي ته نو بیا به خود کلي کې و نو د هغوی په دا کلي کې کچه غونې دیره وه. مفتي صاحب سهار راووته رشته دار یې وکتل چې کټ کې پروت دی او ځان باندې څادر اچولی د ژمي نور دی، یو ورځ دوه ورځې نو چې په درېیمه ورځ یې وکتل ورته یې فلانیه ته څه کار نه کې؟ نو هغه ورته ویې صاحب ویې څه کار وکړم؟ ویې څه کار نشتی. نو مفتي صاحب له غوسه ورله وی ژوندی بنده په داسې پروته ښه نه ښکاري که نور هېڅ نی ګناه کوه خو څه کوه. نو چې ژوندی یې نو څه خو به کې، که خیر نه کې نو ګناه به کې. دې ته وایي اعمال، یعنې عمل به یا ښه وي یا به بد وي خو عمل دی. اوس نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې درې شیونه دي، یو د ده مال، دویم د ده اهل و عیال او دریم د ده اعمال. نبي علیه السلام فرمایي تا خو ځان وقف کړی دغې مال ته د شپه منډې وتړلې وې خو دا په دوستانو کې انتهایی بې وفا دوست دی. چې څنګه ستا سترګې پټې شي په دې مال کې ته د یوې پیسې تصرف نشي کولی. شریعت در باندې پابندي لګولې ده چې دغه مال که په بیلیونونو هم دی په اربونو هم دی ستا حق پکې صرف دا دی چې ستا کفن دفن وشي او دویم که تا باندې کومې قرضې وي چې هغه ادا شي او د دې نه بعد خو وارثان غازیان ناست دي هغوی به یې تقسیموي دا هغوی ته ورځي. نو اوس پته ولګېده چې د سترګو پټېدو سره د مال خپل سفارتي تعلقات کټ کړل، یعنی هغه دوست چې تا ورسره زره شپه وفا کوله دا دومره بې وفا و چې سترګو پټېدو سره متصل تا سره تعلق ختم کړ. او هر چې اهل و عیال دی چې دغه مال تا ورځ شپه منډې والې دا اهل و عیال دی په نظر کې چې ښځه ده، خاوند دی، لور ده، زوی دی، نوسی دی، نوسی ده، دی دپاره څه ګټم. نبي علیه السلام فرمایي د دی رفاقت او ملګرتیا هم صرف دې دپاره چې خاورو کې دې پټ کړي چې بیا په نظر را نه شي. بس چې دوی کله په خاورو کې پټ کړي د دی وفا هم لاړه ختمه شوه. اوس دلته به دې سره څوک شپه کوي؟ وایې خاوند دی، زوی یې، لور یې، رور یې، خور یې، مور یې، پلار یې، بس لاړه ختمه شه تعلق. نبی علیه السلام فرمایي اعمال یو ډېر وفادار دوست دی، که دا ښه عمل وي نو هم وفادار دی او که دا بد عمل وي نو بیا وفادار دی. ځکه دغه مړی چې کله مړېده هغه عمل ورسره و چې دی کله په تخته واچو لامبو یې دا عمل ورسره په دې تخته پروت و چې دی کله کفن کې رانغښته دا عمل ورسره په دې کفن کې ونغښتی شو. دی چې مو کله لحد کې کېښوده هغه عمل ورسره په دې لحد کې سملاسته چې بیا مو تبی پې پوهې کړې بیا هم هغه راونوته چې ورګه زه راوځم. بیا چې کله خاورې مو پې شروع کړې بیا هم یې عمل چغې ونوالې چې زه وځم. اوس نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې تاسو به لا دومره فاصله باندې تللی یئ او دغه ځای نه هغه اختلافي مسله شروع شي مړي اوري که نه اوري موږ د خدای په کار اخته یو. موږ ټول خپل عمل مو جوړ نه کړو، موږ په مړو ژوندو لګېدلي یو چې مړي اوري که نه اوري. او د دغه حدیث نه اختلاف پیدا شه چې انه لیسمع قرع نعالهم یا لیسمع قرع نعالهم. اوس په دې باندې جګړې ضرورت یو خبره کې نبي علیه الصلاۃ والسلام یعنې که یسمعو ایکټیو وایس وایي څه وایي ایکټیو وایس فعل مضارع معلوم. نو معنا یې دا ده چې خلک دومره لرې تللي وي چې دا مړی د هغوی د خپو کشار اوري او که پیسې وایس یې ووې
فعل مضارع مجهول انه لیسمع قرع نعالهم یعنی دا خلق په دوره مسافت وي چې د قبر سره ولاړ بنده د هغه د خپل کشار اوري مړه نه یعنی د کشار اورېدې شي قبر سره ولاړ که څوک وي هغه ته اورېدې شي بار تقدیر معنا دا ده پیغمبر علیه السلام وایي خلق لا ډېر لرې نه تلي اتاه ملکان اسودان ازرقان یو دوه فرشتې ورته راشي دا د رنګه تورې وي او سترګې یې بلو دي اودي دي اوس رنګ چې سپین وي نو شنې او یا اودي سترګې ورسره ښایسته ښکاري خو چې رنګ تک تور وي او سترګې بلو وي نو دا ډېر محیب شکل د بنده تېرېږي خبره ذهن کې راځي یعنی معنا دا چې دا فرشتې دا په ډېر هیبتي شکل کې راشي ورته رنګ یې تو هغه فرشتې د نور نه پیدا دي خو دی راشي په حیثیت د ممتحن نو اوس ممتحن که کلاس ته دغه ته ایگزامینیشن هلته راجمع شي چې رادن نه شي نو هم خاندي چې ولاړ یې هم خاندي د هغه نه چا سټوډنټ سترګې سوځي هغه زړه ټیسټ پیپر یې کولاو کېږي دا خو هسې خوجړی غوندې دی او چې ممتحن کله خرش پرش وردن نه شي نو خلک وایي ته ورې ښه نه دي او وایي که څه پرزه مرزه سړي در وغورځو که د دریو کاله دپاره به دې وباسي نو عزیزانو دا په محیب شکل باندې دا دوه ممتحنین ناشي نبی علیه السلام دومره مهربان دی ټول وایي صلی الله علیه وسلم اوس دې خوا وګورئ چې کله امتحان وي او د وخت نه وړاندې پرچه څوک اوټ کي دا قانوني که غیر قانوني ده لږ زور سره اوس تاسو ټول کار غیر قانوني کوئ دې ټول ملک د تعلیم بیړه په دې بنیاد غرقه ده چې پرچه به لا سبا نابرز کېږي هغه اوټ شوي نن وي امان الله خان صحیح ده عزیزانو اوس ما ته وګورئ نبی علیه الصلاة والسلام دوره مهربان دی غیر قانوني کار نه کوي قانوني طور تا ته پرچه اوټ کړه چې ستا بیا سبا دا اعتراض نه پھر نه کهو که همې خبر نه وي مونږ ته خو پته نشته چې یعنی کم از کم چې کورس خو یې راته ښولی پیغمبر علیه السلام وایي کورس نه سوال درته ښیم یو خو کورس خول دي نصاب خول دي پیغمبر علیه السلام وایي نصاب نه پړاوم درته هغه مې پړاو کړی دی اوس درته سوالونه ښیم چې کم کم سوالونه به راځي نو نبی علیه السلام وایي درې سواله به دې کوي چې من ربک ستا رب څوک دی اوس دا لفظ رب دا د الله تعالی په اسماء صفتیو کې کوم مشهور اسماء صفتیه چې دي حالانکه اسماء صفتیه امام سیوطي رحمت الله علیه د زر نه زیات هغه نقل کړي دي خو حدیث کې چې کوم ذکر کېږي 99 نمونه د الله تعالی ذکر کېږي په هغې 99 کې دا رب نشته حالانکه چې څومره استعمال په قرآن کې د دې لفظ رب دی دومره د بل اسم صفتي نشته نو اوس پته ولګېد ګوره تاسو وګورئ ما ته ګورئ چې الله تعالی کله زمونږ روحونه پیدا کړل لا دا مادي بدن او دا جسم نو روحونه دا ټول الله په یو ځل پیدا کړل په دې کې مشر کشر نشته ستا نیکه ستا پلار ته ستا زوی ستا نوسې تر قیامته ستا راتلونکی نسل او تر آدم پورې ستا نسل علیه الصلاة والسلام دا ټول روحونه په یو وخت پیدا دي دې کې مشر کشر نشته ان الارواح جنود مجنده ځکه دا خو جواهر مجرد دي احمد ابن محمد ابن مسکوي ډېر لوی فلسفي عالم تیر دی هغه یو کتاب لیکلی ما اوس درته زړه کاپي د امریکې په لایبررۍ کې پیدا کړه ډېره عجیبه خبره کړې ده هغه ډېره عجیبه خبره کړې ده هغه وایي دا مرګ عدم محض نه دی ځکه هغه وایي چې ټول مناطقه او فلسفیان هغه یې لګیا دي د انسان ډیفینیشن او تعریف کوي چې حیوان ناطقون دا هغه انسان دی چې د عقل په اساس باندې کلیات معلوموي د عقل په اساس ناطق معنا څه د عقل په اساس باندې کلیات معلوموي نو هغه وایي چې دا حیوانون دا د جوسي صفت دی او ناطقون دا د روح صفت دی او دا حیوانون دا د جوسي صفت دی د بدن او ناطقون دا د روح صفت دی نو هغه وایي چې حیوان دا د حی صفت دی نو الحیوان الحی او الناطق المیت او هر چې روح دی دا ادراک ستا بدن نه کوي ادراک دی خو ګوره دا څومره زمونږ بدن او اعضا چې دي دا خادمان دي ستا د روح هغه روح استعمالوي د دې وجې خو دغه روح چې کله وځي ستا سترګې لیدل کوي ته چې مړي ته چغې وایي هغه تعالی اواز درکوي حالانکې غوږونه خو یې کټ کړي دي چې غوږونه خو ته نه دي کټ کړي پوزه بوی معلوموي لږ زور سره لاس یې خوځي لاس یې شته که نشته ځکه چې دا آلات دي دا څه شی دي او آلات مستعمل غواړي لکه اوزار صانع غواړي اوزار صانع غواړي ترخص په خپله کار کوي که ترکاڼې چلی اره ترکاڼې چلی انګور لوهار چلی نو اوس که دغه لوهار د دوکانه وځي او اصله هلته کېدي دی په خپله کار شروع کوي څه صاحب ولایت خو نه چې دی ورسو راځي نو لور به تیاري صحیح صاحب کرامت نه دی چې دی راغلی چوسار به خپل کار کړی دا چوسار به دی نو هغه وایي کله چې دا روح وځي نو دې معنا دا ده چې صانع د کارخانې نه ووته اوزار پراته دي
خو اوس اوزار د کار نه دي او ثانیه چې ووته د هغه د صنعت کم مهارت چې ده خو هغه سره ګرځي لوهار دلته هم د لوهرای کار کولی شي که دې سعودي ته لاړ شي هلته هم کولی شي که دوبۍ ته لاړ شي نو هغه وایي ادراک د روح قوت دی دی ادراک کوي خو اوس ادراک د څه کوي نو اوس دا ډیپینډ کوي چې ده په دنیا کې څه کړي دي نو ابن مسکوي وایي که د دنیا کې د خیر کار کړی هلته روح ادراک د خیر کوي او که د شر کار کړی هلته روح ادراک د شر کوي یعنی معنا دا ده چې هلته ورته ادراک د راحت کېږي که د سړیتوب کار کړي هلته ورته ادراک د علم او د درد کېږي ته د سړیتوب کار کړي بهترین تعریف یې کړی دی بهترینه فلسفه ذکر کړی فلسفیان خو ډېر ښه خلک دی نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس نبی علیه السلام فرمایي چې لومبۍ تپوس دې کوي چې من ربک ستا رب څوک دی نو اوس دا رب خدا تعبیر جامع دی د الله د ټولو صفاتو ذاتیه او فعلیه خدای څومره صفتونه چې دي دا یو رب د هغې ټولو تعبیر دی او دې وجې نه الله تعالی عالم ارواح کې مونږ نه چې کله وعده اخسته صحیح او مونږ باندې پیپر کاونټر ساین کو چې په دې یو سایډ ما دستخط کړی دی بل سایډ باندې به تاسو دستخط کوئ او کله چې داسې اسټامپ ولیکل دوه کسان پې دستخط کوي یعنې تښتېدی شي لږ زور سره نه چې تښتېدی عدالت ته دې بوځي عدالت در باندې ثابتوي دستخط ستا دی که ته انکار کوې چې زما نه دی نو هغوی وایي دا ولګېدل چېرته لیباټرۍ ته چېرته ولګې دستخط واخلئ لیباټرۍ ته نو شپږ اتلس دستخط دې واخلئ چېرته د یو کرښې مشابهت چې پیدا شوي دستخط ستا دی یو آر ریسپانسبل صحیح وایي مان الله خانه دغسې ده نو عزیزانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې اوس دغه وعده مونږ الله سره کړې ده یو خبره الله کړې ده بله ورسره مونږ کړې ده الله وایي چې الستو بربکم زه ستاسو رب یم که نه یم نو مونږ ټولو او ته زمونږ رب یې ته زمونږ رب یې نو دا بظاهر خو یو کلمه ده خو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بس ځان دې وتړه چې ودې وي چې رب مې یې نو بیا خو دې ځان وتړه داسې خو نه شي ویلی چې چرګ دې یم خو حلالۍ به مې نه چې رب دې یم زه به بنده یم او بندګي به کوم نو که بندګي نه کوم نو ته به مجرم یې او چې مجرم یې نو مجرم وانټډ دی د پسې پولیس راځي دی نیسي دی جیل ته بوځي دله سزاګانې ورکوي د باندې جرمانه لګوي او پولیس والا خو بیا بل عمل ورسره کوي سر پې لاندې کړي خپې پې باندې کړي نو اوس مونږ دغه عهد کړی دی الله تعالی سره قالو بلا ځکه د رب او د عبد معنا دا ده چې ته مالک یې زه غلام یم اوس غلام یو داسې شی دی یو داسې تصور دی ټوله دنیا پوهېږي په سلی وسلی وري باندې چې غلام یو داسې شی دی چې نه مال په ملکیت کې دی نه ځان په ملکیت کې دی د خپل ځان اختیار لري لږ زور سره وایي د خپل مال او جایداد اختیار لري اوس پته ولګېده چې ته نه د خپل مال مالک یې او نه د خپل ځان مالک یې ته چې لاس خوځوې هم خدای نه به تپوس کوې چې دا لاس څنګه وخوځم ته چې غوږ خوځوې نو خدای نه به تپوس کوې څه پې واورم او څه پې وانه ورم که نه نو ته بیا د غلامۍ مخالفت کې او سزا به درته میلاویږي نو الله مونږ ته تپوس وکړه الستو بربکم زه به ستاسو رب یم نو مونږ ټولو ووې جی او ته به زمونږ رب یې ان تقولو یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین الله وایي دا خبره مې تاسو نه واغسته ایکسپریسلی ځکه چې ته قیامت پر ورځ باندې انکار ونه کړې او بیا خدای څومره مهربان دی داسې ونه کړل چې بس هغه پخوا زمانه کې مونږ نه الستو بربکم قالو بلا بیا چاته مونږ یاده کړی زموږ خو د بېګار ډوډۍ هم نه یاده چې خوړلې مو که نه مو خوړلې او نو الله تعالی 1,24,000 پیغمبران دې دپاره راولېږل نبي علیه السلام وایي سیوطي حدیث نقل کړی په خپل سند باندې نو هغه فرمایي نبي علیه الصلاة والسلام چې خدای دا پیغمبران د تذکیر د هغه وعدې دپاره راولېږل د ټولو پیغمبرانو کار دا و چې ګوره تا یې واده کړی ملګریه تا ته خبره یاده ده خبره ګوره یاد ساته تا الله رب منلی دی او بیا نه صرف دا چې مونږ مسلمانان مونږ مونځ کوو ټول وایي الحمدلله خو چې مونځ کوئ بیا د مونځ تقاضې هم پوره کوئ ورنه امام بحقی جابر بن عبد الله حدیث نقل کوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاة له څوک چې خپل مونځ د نارواو نه منع نه کړه دا مونځ د سړیتوب مونځ نه دی باید چې ستا دا مونځ د سړیتوب وي نو که ستا خوله ګند وی ستا مونځ د فایدې نه دی ته دلته د خلکو پولې وې ستا مونځ د فایدې نه دی ته هلته دوکان کې ناست خلک تین تېره کې ستا ته هلته په سکول کې یا په دفتر کې ناست دی کام چوري کې چې کومه ذمه داري در کړې ده حلال رزق هغه بچو باندې حرام دی استحصال صرف دا نه دی چې مونږ سرمایهدارو ملکو خوړو تا هم میله نه ده کړې شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی غریق الرحمت کی دا حدیث بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا فتوبى للغرباء و اسلام چې کله راغی نو د غریب دو معنی دی یو اجنبي غریب چاته وایي ناشنا سړی چې مرغوز کې څوک نه پېژني دې معنا چې ډېر دې ځای نه دی
وی اسلام چې راغی ناشنا او چا نه پېژنده یو زمانه به راشي بیا به ناشنا هېڅوک بیا نه پېژني یو معنا یې دا او دویم معنا یې دا ده چې اسلام راغی ابتدا کې نوم دی غریب غوندې او یو وخت به داسې راشي چې دی به بیا غریب شي نبي علیه السلام وایي فتوبه للغربا غریبانو فقیرانو ته زه اوس ته مبارکي ورکوم چې ستاسو اسلام سره یو رشته ده دی هم غریب دی او تاسو نو شاه منصور شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وي اوس خو لا موږ په بل کیفیت کې وی دین پاتې شه مالدار د مستۍ د وجې پرېښود او غریب د نیستۍ د وجې پرېښود یو دین ملا طالب ته پاتې شه نو ما شیخ صاحب وفات ته کې ما به ورته وسولې چې ملا طالب هم نه کوي نه ملا کوي نه طالب کوي الله تعالی دې په ټولو رحمېږي الله تعالی په ټولو رحمېږي الله دې په ټولو رحمېږي ځکه دین دې ته نه وایي چې پلانکي 2 کاله ځمکه ورکړه مدرسې له او 15 مدرسې چې څه ضرورت دی 15 مدرسو په کولو کې په ټوله ضلع کې 4 مدرسې کافي دي چې سړي پکې تیارېږي انسانان پکې تیارېږي ما اوس په دې لاره وي چې مونږ د دې خلکو ذهن خراب کړی مولایانو چې که مدرسې له ځمکه ورکړه او خدای دنیا به دې وباد اخر هم دې دنیا تباهي هم به اخر تباهي د خدای خاطر وکړه دې ته ګوره چې د عصر تقاضې څه دي ما بیګا مولوي صاحبانو ته وویل ما د خدای خاطر وکړې ټول زامن مولیان کوی ما صحیح یعنی دین کې یو ځای مولا کا بل چېرته بل کار پسې روان کا بل کار دا خو فرض دی شریعت کې چې ټول زامن به مسلمانې خدا په شریعت کې نشته ټول زامن به مولیان کې کني زه مولیان سره مباحثه وکړو ټول زامن چې مولیان کې دې معنا چې یو بېروزګاره مخلوق د دې معاشرې دپاره پیدا کې هغه غریبانان به څه کوي هغه یو ذلیلې خلک هم ذلیلې نو ما یو زوی مولا کا بل نه سکول استاد جوړ کا بل نه صبر شی جوړ کا چې څه دې په اوس باندې پوره شاه صاحب رحمت الله علیه تقسیم الاقصاف د تقسیم الاقصاف فلسفه ویلې ده هغه وایي کسبونه تقسیم کا چې معاشره ډیولپ شي نو ما اوس ملګرو ته وویل ما یو سړی که ځمکه ورکوي بس مدرسې دا شته کافي دي یو ارفنیج دلته جوړ کړئ دې کلي کې یتیمان شته که نشته د هغوی څوک تپوس کوي لږ زور سره د هغوی د خوراک انتظام شته د هغوی د تعلیم انتظام شته نو ما یو 2 کسان را مخکې شئ څوک د یو کنار ځمکه ورکړي یو یتیم خانه پروز کال نه 2 میاشتې مخکې زه 4 سړی تړلم ما سره خو وخت هم ني هلته 2 مولوي صاحبان نوجوانانو خدای دې ډېر خیر ورکړي د دارالعلوم کراچي فاضلان دي نو ما ته وایي چې تاسو چې ځئ مخکې د شیخ الادب صاحب مدرسې ته لاره کې چې زمونږ یو وړه غونه اداره ده ما ستاسو څه اداره ده مدرسه ده نو بس مدرسې ته خو دلته راغلم هغلته بله مدرسه راځي بس دغه 2 کافي دي وی نه جي نه زمونږ دارالایتام دی ما یتیمان دي پکې وی او ما لومبی په دې پوه کې څه کوئ وی جي یتیمان راولو په دې بیکن هاوس که څه شی څه سکول وی په هغې کې م داخله اخیستې ده 2-3 بسونه وله نیولي دي هغې ته یې بوځي بیا یې راولي دلته ورسره والنټیر کسان وی راځي ای ورسره د سکول کار کوي ما تاسو دواړه مولیان جنتیان یې ما زه خامخا راځم هلته لاړم چې څه مې وسو هغه مې هغې سره اعانت وکړو هغه بچو ته مې ډېر دعاګانې وکړې زړه مې خوشحاله شو د خدای خاطر وکړئ تقسیم وکړئ چې دې کلي کې څه ضرورت دی د یتیمانو د ادارې ضرورت دی په دې کلي کې څه ما ته وګوره تاسو خفه خو نه یې له ما دې خبرو باندې او که خفه یې نو داسې م له سره بس به بیا ځم نه نو بهر تقدیر عرض به کوو ستاسو خدمت کې چې اوس دا مقبره ده مقبره په دې کې ماشومان کرکټ کوي که نه کوي تاسو د پلارانو نکانو په سرونو ټوپونه وایي وایي ځان یو حال دی دا د مړو توهین نه دی ستا د ژوندي پلار په سر باندې که چا ټوپ و ژوندی به یې پرېږدي نه به یې پرېږدي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د مړي هډوکې ماتول په ګناه کې دومره سخت دي لکه څنګه د ژوندي هډوکې چې ماتې نو اوس قیاسن ووایه چې د مړي په سر باندې ټوپ وال داسې لکه ژوندي باندې چې ټوپ وې نو دا ژوندي والا خو نه برداشت نو ما وویل چې اوس ماشومان نشو ملزم کولی بې سره دي مونږ بیا سره د خلکو ماشومان بې سره دي سمبالولی نه شي یا خو ځان له خبره چې مونږ سنتو له ډېر زور ورکړی سنت هم کنټرول کوي د خدای خاطر وکوي نو عزیزانو عرض مې کو چې اوس یو 2 کناله ځمکه یا 3 کناله ځمکه 4-5 مالدار کسان یو ځای شي د دې کلي بلا ځمکې دي یو ګراونډ هغې ماشومان له واخلئ دا هر کار خو به حکومت نه کوي تاسو ته په ایمان وایم هغه مغربي دنیا ځکه ترقي کړې ده چې هغوی ګوري د عصر تقاضو ته نمبر اول نمبر دویم هغوی دې ته ګوري چې کوم کار د حکومت په وس پوره دی کوم مونږ عوام کولی شو ما سره یو سړی میلاو شو هغه تقریبا یو 1500 ایکړه ځمکه هغې وقف کړې ده په هغې کې د عیسایانو مقبره ده په هغې کې لوی پارک دی پای کې د ماشومانو د لوبو ځایونه دي د هغه زوی اتفاقا انګریز دی را سره میلاو شو نو ما ورته مې ستا پلار چې دا ځمکه دوره وقف کوله نو ما تاسو وایي چې مونږ 2 وروڼه یو زما خور ده مونږ 3 واړه ډاکټران مونږ باندې تعلیم کړی دی مونږ ځان له خپلې ګټلی شو
صحیح. اوس دا صحیح د عقیدې خبره درته کوم وی هغه به هم خدای سره میلاویږي هغه هم څه شی پکار چې خدای ته خو څه مخکې کي حالانکه اوس مونږ خو وایو په خپل دین په بنیاد باندې خو د هغوی د عقیدې پیشن چې هغه وي هغه به هم خدای ته څه ښایي. نو ما ورته ستا پلار په دې باندې تنسیس کړی هغه وی او نو ما ورته ما دې ځایه که هسپتال لی صحیح څه ورکړی وی هسپتال لی بل ځای ورکړی دی هغه وی د هر ځای تقاضې ته کتل نو په هغه تقاضا باندې ځایونه ورکړو او تا ته چې ووایم یو ځمکه چرچ له هم ورکړې ده نو اوس موږ صرف دا وایو چې که مدرسې له هم ورکړه یا جومات له په قدم کې جومات دی په قدم کې جومات دی په قدم دغه حسین احمد مولوي صاحب ناست دی دی به زما تایید وکړي امام صاحب رحمت الله علیه د دویم امامت قایل دی زور سره نه دی قایل هغه وایي چې بس د جمع یو مونځي په یو وخت کې کېږي صحیح هغه وایي چې دا مونږ دا اجازت ورکړو چې بس خو څوک راځي نو جمع دی کوي جمع ډېر ثواب دی زه هلته ملګرو ته وایم هېڅ ثواب یې نشته د جمع څه ثواب دی د جمع هله ثواب دی چې د جماعت فلسفه هغه پې باندې مبني د جماعت فلسفه څه ده وحدت او یووالی نو چې تا کله دا اجازت ورکړه چې څوک راځي جمع مونځ دې کوي نو خو درې درې څلور څلور به د بازار نه راپاڅېږي او جمع به کوي د جمع وخت به کم وخت وي هېڅ یو وخت به یې نه بس د جماعت دا خو امام ابو یوسف له د خدای خیر ورکړي هغه ته مونږ ناراض معلوم وو چې دا په وخت د رسېدو نه دي نو امام ابو یوسف رحمت الله علیه لږ شکل ولا بدل را بدل که نه جایز به شي داسې نه وي چې ثواب به شي څه به شي جایز به شي یعنې جمع خو یو جمع ده خو که دویمه بیا کې نو یو خو دا چې په محراب کې مه کوه دویم دا چې امام صاحب ته مسلم اچوه دریم دا چې اقامت ورپسې مه کوه څلورم دا چې که د جومات په اړخ کې یو ځان له ځایي چې جومات کې شامل نه کړې کوټګی سر له غونې مه ښایي نو چې درې څلور کسان یې خو بس هغه طرف ته راشي خپله جمع وکړي نو هغه وایي جایز به شي ځکه وایي استاد صاحب مرحوم وي چې د جمع فلسفه ختمه شوه جمع ثواب هم ختم شو نو محترم ورو اوس چې ته په قدم قدم کې جومات جوړ کړي جومات واقعي چې څوک ازمک ورکوي له خو خدای ثواب ورکړي خو باید چې مونږ مولیان یې په دې پوه مونږ مولیان ورته دا ووایو چې ملګریه که ستا دا ځمکه مونږ د یو بل مقصد دپاره ځکه چې تی کله جومات دپاره نس وکړې صحیح نو شرط الواقفي که نس الشارع قاعده فقهیه کې ما القواعد الفقهیه کې لیکلی شرط الواقفي که نس الشارع چا چې د کوم مقصد دپاره ځمکه وقف کړه بیا حکومت ته هم دا حق نشته بل مقصد کې صرف کړي بس خو چا وویل زما دا ځمکه مقبرې دپاره ده چې هغه لاړو مړ شو دا هغه اولاد هم نشي هغه نس نشي بدلولی خو نس دی اوس د هغه خبره ذهن کې راغله نو چې دې ځای جومات او دې پټي کې هم جومات او هغه پټي کې نو د هر یو سړي ځکه مونږ ورته جومات له واقعي ثواب دی ډېر لوی ثواب دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې انی لاهم باهل الارض العذاب زه کله کله الله وایي زه کله کله دا هم وکم اراده نه ده ویلې اراده چې کله خدای وکړي نه بدلی وی زه کله کله دا هم وکم ولقد همت به وهم بها نو هم ډېره لاندې مرته وی زه کله کله دا هم وکم یعنی دا خواهش مې پیدا شي چې څه باهل الارض العذاب چې دې ځمکې والا له پلانه ځمکې والا له یو عذاب ورکړم فاذا نظرت الى عمار بيوت الله والمتحابين فيها والمستغفرين بالاسحار صرفت عنهم وی زه کله وغواړم چې دې خلکو له یو بم را خلاصوم خو چې زه وګورم چې څه خلک دې جومات آباد ساتي یا جومات آبادوي دوه معنی دي جومات آبادوي یا جومات آباد ساتي فاذا نظرت الى عمار بيوت الله والمستغفرين بالاسحار او څه کسان دي چې د شپې را پاڅېدلي دي او خدای ته استغفار کوي او څه کسان دي المتحابین فیها چې د هغه یو بل سره محبت ته صرف د خدای د رضا لپاره یو بل نه هېڅ مادي غرض نشته نو الله تعالی وایي دا درې خلک زما دومره خوښ دي صرفت عنهم چې زه عذاب کنټرول کړم چې نه ورکوم دا بم پې نه ورخلا نو ښه خبره ده چې کوم ځای ضرورت وي د جومات نه بهترین شی نشته چې کوم ځای ضرورت وي د مدرسې نه لږ زور سره وایي بهترین شی نشته خو چې کوم ځای ضرورت نه مدرسې شته نو بیا په بل شی باندې د مولوي صاحبانو ته ووایي چې مولوي صاحب ته بې ذمه دار یې دا ځمکه ده زه ورکوم یتیم خانه صحیح دا ځمکه ده زه ورکوم یو ډسپنسري نو مولیان ښه خلک دی کم از کم د خدای خوف او د خدای یره پکې وي ستا هغه ځمکه به هم نه ضایع کوي نه به ستا چنده ضایع کوي او دا چنده ضایع کول خو دومره لوی د خدای قهر دی چې الله دې رحم وکړي خو مونږ مولیان او امیان په دغه مصیبت کې یعنې کافي خلک په دې کې اخته دي مونږ د دې ډېر ټول شوي کټ کړی کور ته هم راوچلولې صحیح په سړک چې شی پیدا کوو راچلوې که نه راچلو لږ زور سره وایي نو ما ووې ما که د یو شخص غلا دې وکړه خو هغه له به لاړ شي په جرګه باندې چې ما معاف کړه ما ستا دا مال والی خو دا یو سیخ چې دی دې کې خو د 20 کروړه مردم شماري قوس روانه کېدی چې 150 ته رسېدي که موږ سنت عمل ډېر کوو نو عزیزانو
اوس هغه 13 کروڑه خړه کوي کې به څوک 13 کروڑ لري چې خدای ته وګوره هغه سیخ کې ستا دوره غوندې 1 سانټي میټر یې سوا هغه راته معاف کړه په ټول پاکستان څوک ګرځېدلی شي نو د خدای خاطر وکوي په ځان باندې رحم وکړي د خدای هیله والی په ځان باندې رحم وکوي دین سره مسخرې مه کوئ دین سره شاه منصور شیخ رحمت الله علیه فرمایل وی تنبوره چې هم وی نو اخلاص سره یې وهه ډول چې وی نو اخلاص توری چې غږی نو اخلاص سره ګنې بیا هېڅ چا خوند نه ورکوي نو هر کار چې کوې نو اخلاص سره مونږ ورته میکي ماوس بزنس میکي مولانا سنجان صاحب د الله وبخښي خلک پې ډېر عجیبه خلک دی وی دلته یو سړي من بنګله جوړه کړې وه نو یې ما پسې راغی زه پروت یم یې دروازې وواله ماسپښین نه پس وې پروت یم نو یې ما ته یې ورسېد السلام علیکم وعلیکم السلام یې غوسه خو م را چې یاره زه اوس لږ ارام کوم خو ډېر نفیس طبیعت لره نو وی ما ته وی چې مونږ یو کور جوړ کړی که تاسو را سره لاړئ نه نو عموماً خلک داسې کوي چې ختم کوي پکې نو یې 2 طالبان چې ونو یې هغې مې ځان سره واغستل نو وی هلته لاړو نو وی چې لاړو نو وی ما ته وی چې وی ما ورته وی څه به کوو وی ما ته وی چې نوي کور کې څه ښئ نو وی ما ورته وی چې بس تاسو په نوي کور کې ختم ښئ نو وی بس ختم وکئ نه نو ما ورته وی وړوکی وکړو که لوی وکړو نو دا دنیادار چې دی په دې خبرو نه پوهېږي نو هغه ما ته ښه پکې کم یوي نو ما ورته لوی پکې ښئ وی بس هغه لوی وکئ نو ما ورته چې لوی خو په شپږ کسان نه کېږي هغې له نور کسان په کار دي کم از کم یو 15 کسان چې برابر شي نو 2 سپارې نو موږ خو 15 کسانو موږ ټول قرآن نشو ختمولی نو ما ورته چې ته ورشه دې 2 جوماتونو نورو ته نو یې به طالبان نو هغې راوله ما ورته یاد کړه چې شیخ صاحب وایي چې تاسو راشئ نو هغه چې روانېده نو ما ته وایي چې مولوي صاحب تاسو هم رسه ټت پت کوئ زه کسان راولم موږ د دین نه ټت پت جوړ کړي دي خدای خاطر وکړئ د ټت پت نه راوځئ نو عزیزانو ما لږې خبرې سختې وکړې خو بدې مه منئ صحیح سرجن دی چاړه لګئ خو د تا سره دشمني نه وي دی دا غواړي چې ستا علاج وشي ستا فاسده وینه وځي نو محترمو ورونو الله تعالی دغې خبرو کما الله دپاره کړي او تاسو الله دپاره اورېدلي نو یقینا د دې ثواب شته نو هغه ثواب مونږ د خپلې خور ته بخلی دی کریم خدای د دې مرقد منور کړي الله تعالی د دې درجات عالیه نصیب کړي کریم خدای تاسو ټول هم ډېر خیر درکړي یو ځل الحمد درې وارې قل هو